نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد دما محترم و معزز و مسلمان رونو انسان د خپل ځان نه ډریږي خپل ځان نه ویریږي او نور د حالاتو نه غبرېدلو کوشش ضرورت نشته انسان که غبرېږي د خپل ځان نه غبراو شي چې ما کومې خطا دي چې هغه ځان نه وبسي نور د حالاتو نه غبرېدل دا د انسان دپاره برابره خبره نه ده انبیاء علیه السلام موږ تاریخ چې کوم ده انبیاء علیه السلام سره وابسته ده انبیاء علیه السلام همیشه په ډېرو تیارو کې راشي ابراهیم علیه السلام په داسې وخت کې الله رب العالمین راواستولو چې ټوله دنیا بوتانو ته پرته وه کفر و شرک و دیو بل حق ویل وو انسان بخپل ځان ته خدای نه یلو چې ما خبره ومنه شي تی بل چا به نشي منه په داسې حالاتو کې ابراهیم علیه السلام راغلو الله رب العالمین جل جلاله هغه په وجه باندې دنیا کې پورا دنیا کې انقلاب راوستو نن هغه دې پر موږ دعاګانې کوو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بیا ورته لاړو تکلیفونه تیر شو خو الله رب العالمین انقلاب راوستو داسې انقلاب راوستو چې لوی قوم پیدا شوی نه موسی علیه السلام په تیارو کې راغلو فرعون دا د الله تعالی د خدای دوای کړی ده او د هغه چې کوم قوم ده هغه ټول غلام ده دومره بې بسه دي دومره بې کسه دي چې کوم کار نه وخوري هغه دغه کارونه کوي او په هغې باندې مطمئن دي تر دې پورې چې بچي وي ته ذبح کولو چې کومې کار سړی و هغه به نظرې کولو او چې کومې زنانه وي زنانه قسم خلک و به یې ته پرېږدلو دا یو تاریخ ده په دې تیارو کې موسی علیه السلام موسی علیه السلام خپله سمندر پته یې ورچولی و مور د تکلیف د وجې نه چې دا څوک مړه په مخ کې موته حلال نه کړي موته یې مړ نه کړي په صندوق کې یې باند کو واچولو نو دا داسې تیارو کې هغه راوللو خو تاسو تاریخ په دې ګواه ده چې هغه تیاري الله رب العالمین جل جلاله د دغه هغه محنت د وجې نه د مشقت د وجې نه او د هغې د پختګۍ د وجې نه او هغې د حقیقي دین پیش کولو د وجې نه هغه ټولې تیاري ختم شي چې کله حقیقت راشي بیا تیاري درومي چې کله حق راشي په رښتیا او حق یو خو دا چې د حق اواز ده یو د حق ارتلل د دواړو کې فرق ده ته حق نارې وایه خو چې ته حق میدان کې نه غورځوې نو هغې فایده نه روځي ته یایه خپلې مرۍ شنې کړه په دې باندې چې دا فلان کال ټماټر خراب خرڅوي ټماټر یې ښه نه دي وغیره وغیره خو ته مرۍ بوږه شي خو خلک مجبور دي هغه به دغه ټماټر خامخا ځکه خولي چې یو مقابلې کې سم ټماټر شته نه دي
رښتیا او ټماټر نشته دي یا وایي چې دا شودې دي دا شودې چې کومې دي دا ټول اوبه یې ګډې کړي دي خو خلک مجبور دا شودې بوت شي که غلط که صحیح نه وي خو وایي ستا ګزاره په دغو کېږي خو که نه که ته ډېره مالشناکې وې ته خو د تا دا خبره اثر نه نیسي خو چې کله ته د هغې په مقابلې کې شودې کېږدوې رښتیا و شودې بیا د هغه خبرې کوي تا پسې بیا په تا پسې هغه خبرې کوي ته ورته خپل کښېنه ته کښېنه خپله شودو ته خرڅوه چې دا یې موسلي شودې دي وایي ګوره هغه نقلي سره یې وګوره دا یې موسلي ټماټر دي وایي ګوره هغه وګوره پوه شي شنه دي دا یې سره مټر دي وایي ګوره سره نور خو ما ډېره مری مخ شله وه هغه تو خپل په خپله تو ټماټر به کمیابېږي او د هغه څه د ځکه چې هغه ښه ټماټر چې دې راغلو بعد به خپله درومي چې ښه شو دې راغلي بعد یې به خپله درومي نو انبیا علیه السلام چې کله دا راغلي دنیا ته نو دا به ځان خو یو نظام پیش کوی ته یوه خبره به یې ته پیش کړه هغې واجې نه به چې کله هغه حق به راغللو ورو ورو باطل څه ده د ده خلاف پرپېګنډې شروع کړي پرپېګنډه واده کېږي پرپېګنډه خو هغه څوک کوي چې څه وي ډرېږي چې نه ډرېږي هغه دې پرپېګنډه کوي هسې خو حق پروت ده که نه نو انبیا علیه السلام به میدان کې یو حق مو غرځولو نو حق چې کوم ده هغه باطل وخوړو ختم به کړو یوسف علیه السلام په داسې وخت کې راغلو چې مصر ته راغلو غلام ده یعنې په ظاهر کې خو دنیا یې بدله کړه بیا هغه قوم ده چې کله د الله د لارې نه خطا شولو بیا د فرعون غلام جوړ شو نو موږ یو تاریخ ده دا تاریخ تاسو ته موږ ته بار بار قرآن مجید دراو کړی ده په قرآن مجید کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلو دا دنیا په داسې حالت کې وه چې هر طرف ته په بر و بحر کې فساد و ظهر الفساد فی البر والبحر لوڼې به ښخولې ژوندۍ دا یې دو حالت و طواف به لغړ کولو دا یې دو دینداري وه لغړ طواف کول دا چې د مو جمعي څخه دي پوشي یا به نوې جمعي وي یا به څه وي یا به دا زړو جمعو سره خوند نه کوي دا کارونه لغړ به سارو ښځه به شپې طواف کولو دا یې دو هغه اخلاقي حالات وو توکي به یې واچولې په توکو باندې به جګړه وه سل کوله جګړه به نه ختم کېده چې توکي مو ته چولې دي پوشي په دې د جګړې وې شرک و بل طرف ته یهود و نصارا وو چې هغو 50 روپۍ باندې خپله فتوا خرڅوله هغه یې زو ملیان خبرې به بړو بړه باندې کولې او عمل به نه و نو دنیا کې فساد و فساد و نبي کریم صلی الله داسې وخت کې راغلل خو داسې نه و چې هغه خلکو پېژندلو نه خلکو به دومره په خلکو ګران و چې کله ده دا حق میدان ته نه ورچوله داسې په خلکو ګران و داسې په خلکو باندې خلک په سم محبت کولو چې کله حجر اسود د کعبه جوړه کړه حجر اسود یې کېږدلو نو حجر اسود خو یو سهار خولي یوه قبیله بر خولي نو دو دا ټولو دا یوه به هره قبیلې به زه یې کېږدم دا کاڼه د حجر اسود نو ویسا چې دا څوک چې نارینه ووتو اول هغه به یې کېږدي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغللو ټولو وایي چې بس څه هغه سره راغلو چې مړه ژر تېر ده په وړکتوب کې به خلکو وړکتوب مطلب دا چې ځوان و خو بوډاګانو به خبره منله دومره د خلکو اعتماد وکړو هغه جسد نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ترتیب برابر کو که ټیکرار کېږدولو ټیکري کې جسد کېږدولو بیا په ټولو قبیلو باندې ونیولو چې تاسو عثمان ارچک بیا خپله کېږدولو خبره مې دې پرې کوله چې دا په دومره تیارو کې هغه نبي کریم چې کله راغللو ټول قوم یې مخالف شو
کوم ځکه مخالف شو چې د حق واچولو باطل وډر شو چې ایمو بره وشو ګرځي لکه چې کله حق روشي باطل خام ها غبروي هغه ځکه چې هغه دا یو تن سره دوه بجې ټول دوه مبوسي د ملکنا فرعون دا خبره کوله چې دا غلي دا مبوسي د خپل ملک رښتیا یو بسلو ته نه چې رښتیا یو بسلو ځکه چې او ته خوف ولګیږي چې داسې د کوم دا ماس کې حق چوله ده دا حق چې کوم دا درش نه ده دا نور د پیلویږي اوس ډېرې واجنه به هغه خلک مخالف شو خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې په لږ وخت کې جزیره عرب کې الحمدلله دین دغه واجنه الحمدلله قائم کړلو او داسې خلک تیار کو جماعت تیار کو چې هغه جماعت پورا دنیا ته دین ورسولو دا آیات کې الله رب العالمین ته خبره کوي چې لکه څنګه الله مخکې کعبه چې کومه ده بیت المقدس وا د هر چا خپل ترتیب و څوک مشرقي طرف ته درېدو څوک مغربي طرف ته درېدو هسې کې دغه جګړې به وي خو الله رب العالمین جل جلاله نبي چونکې پیغمبر داسې و چې ټولې دنیا دپاره و د قیامت پرې خلکو دپاره و دا پیغمبر چې راتلونکی و او دنیا جمع کېدونکي وه په یو ځای باندې تاسو وګورئ څومره رابطې نږدې شوې تقارب الزمان مکه نږدې شوې حالات نږدې شو خپله کې یو بل خپله کې څه ده مخکې تا سفر په یوې غنټې په یوې میاشتې کې کولو هغه سفر ته په 2 غنټو کې کولی شي دومره نږدې شو ځمکې مخکې تا سفر په کال کې کولو په کال نه به روان شي کال به ورسېدي اوس یې په 2 غنټو کې کوي څومره نږدې شو خپله کې نږدې شو لکه خلک زده شو نو دا الله رب العالمین ته معلومه وه چې دنیا نږدې کېږي دا خپله کې بربریږي نو کعبه یې وایي ته مقرره کړه شارک په هغه کې عظمت په مشرق په مغرب کې نه ده د الله تعالی په حکم کې ده اول خو د خلکو ذهن جوړ کړو چې مشرق او مغرب دا ټول د الله دي چې کوم طرف نه خدای ته وایي الله ته وایي چې د مخ بس هغه مخ قبله په وخت الله رب العالمین جل جلاله موږ ته کار وسپارلو اول خطاب مخاطب دی هغه صحابه کرام دي بیا هغه نواز موږ ټول یو الله تعالی جل جلاله فرمی وکذالک جعلناکم امه وسطا لکه څنګه د کعبې رهنمایي تاسو ته وکړه درنګ تاسو یو امت وسط ګرځولې امت وسط درمیانه چې د افراط او د تفریط نه بالکل مبراوي پاک وي او په عدل باندې ولاړ وي په قسط باندې ولاړ وي دا وسط ده او دا بهترین امت ده بهترین ځکه ویل شوي دي او بله نکته کې دا ده چې تاسو د الله او د الله تعالی او د الله تعالی د بندگانو په منځ کې واسطه ہے چې کوم قوم کوم خلق د الله تعالی جل جلاله او د مثلا حکومت دا ایمنه تاسو جوړ کړی دی ایمنه دي امپی دي دا چا استاد دا د عوامو او د حکومت په منځ کې واربطه یو استاوي چې کوم حکومت چې کوم امپی دي حکومت خپل وي خپل حکومت ایمنه وي که څنګه جوړ جوړوي ته ځکه چې وو په سره بیت مضبوطه وي کوزه به بیت خپل غي به فیضات کوزه به درمي فیضات نه دي خدا شتونه دي دغه دي ګړبړ دغه خو خیر چې کومه ظاهري چې کوم زرشین دي د ترانسفارمر شوي د چولې شوي به ته دې په خې ځکه چې هغه ایمنه ده هغه په سره بیت مضبوطه ده هغه حکومت سره ده درنګ ته چې ته چې د وسط دا امت وسط ته مطلب دا شو چې دا چې کوم دا امت چې کوم دا د اول به د الله په رنګ کې رنګ وي د اول په د الله تعالی په رنګ کې به رنګ وي نو د الله سره رابطه شوه
او هغه بیا به د هغه رابطه چا سره دا کوي مخلوق سره به کوي د الله تعالی احکامات به ورته رسوي د الله تعالی هغه ته به رسوي دا صرف داسې نه ده چې الفاظ به رسوي الفاظ به رسوي هغه محبت به رسوي هغه تعلق به رسوي چې کوم د الله تعالی سره دا ټول شیان به رسوي نه ځکه نو دا دی هغه دا بهترین امت ته درمیانه امت ته د دنیا او د الله تعالی جل جلاله د احکاماتو د پاره سوال یو نماینده حکومت ته امت ته نو دا الله فرمي لتكون شهدا تاسو چې دا په قیامت کې تاسو ګوي ورکړي دا کوي ګوي خو په اصل دا دې په دای مو د اعزاز د پاره چې تمامه دنیا موجوده وي تمام امتونه موجود وي په غزه کې الله رب العالمین جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت وي چې دا خبرې د خپل امتونو ته د خپل پیغمبرانو خبر رسولې کنه رسولې ته چې دا ټول ګوي په ویر کې چې دا رسولې وي دا به اخیری امت کې مزینه امت وي دا امت بالکل اخیری امت وي کنه بعد بل امت رسول شي ځکه چې ګوي په خیر کې ارتي کنه چې کله امام بلا ختم شي خبره وشي هغه نه مات شي هغه نه بعد بیا ګوي کې خلک چې میاش نه کېدل شي سبا ته میاش کس ته دوه تاسو مليون یې کبلای چې میاش مو کتل ته سبا ته می کتل نه سبا ته درسون کې سبا ته میاش کتل تاسو معنی سرته معنی زه ته خپل ګوي وکړم سبا ته میاش مو کتل سبا یې معنی تیرې نه چې اتلو کې دې معنی نو چې قبل امت روان ما به د ګوي کوله نشوه د ګوي خود ځکه وکړه چې دا ټول نخري امت ته بشتانه خدا ګوي به کوي څوک چې په دنیا کې ګوي ورکړي وي کنه د دنیا کې داسې کار کړی وي چې هغه کارونه هغه د ګوي ورکړي وي په دنیا کې خلک ته دین رسولی وي هغه اوس دا سړی بیا آخرت کې ګوي ورکولی شي نو چې خپله د نور پسې غلام ده نور پسې روان ده خپله په کفر په شرک مبتلا ده خپله په دنیا مفاد پرسته دنیا پرسته نو دا خلک د ګوي څنګه ورکوي دا مې خلک ګوي کوي چې یا رب العالمینه دا ته دین رسولی و دا دین دا مشران موږه یې کنه قیمت کې به چې کله جهنم ته واچوي دا خو موږ ګمراه کړي یو جهنم ته چې واچوي هغه ټول برابر خدا دوا به کوي شیطان به دوا کوي شیطان به دی چې لا تلوموني لوم انفسکم خپل چرسیان مې مو ته د کور کولو کړو مو چارس د کور کولو کړو ته چرسیان خپل مو چارس وستوینه ته خپل نفس پرست خوش پرست چې چېته مو د خپل د خواهشاتو د نه کتله ای بس منډې والي نو دې کې الله رب العالمین جل جلاله دایښ لتكون شهداء على الناس تاسو په قیامت کې خو دنیا کې بسره کوي دا به تاسو شهدا دې کې الله تعالی مبلغین نه ویلو دې کې الله تعالی جل جلاله بل لفظ استعمال نکو چې تاسو عمل معروف یا دا ټول خبرې ضروری دي پکار دي خدا خبره نه وکړه دی امت یو فرضای وشلت مشته لتكون شهداء چې تاسو شهدا وي دا چې کوم څه ګوي ورکوي د ګوي په کتلو باندې کېږي که په ورېدلو باندې کېږي چې ما ورېدلې ده خبره ګوي په څه شي کېږي تاسو ګوي په څه شي ورکوئ چې په کتلو کېږي چې کتل یې نه کوي نو هغه ګوي قبوله نه ده ته تاسو چې کله سبین بګي د هر مشام اذان کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله تاسو ګوي ورکوي تاسو کته الله رب العالمین رسول الله
ګوي وعاته چې یې په سترګو وګوري یا دغه نه زیاته زړه په سترګو وګوري دغه څه شي دغه سترګو نه زیاته تاسو سترګې داسې کولاوي داسې یقین دی چې یې چې د مو سترګې غلطې دي خدای مو خبر د الله تعالی جل جلاله داسې واضح وي داسې دغه وجود داسې دغه دا نه چې انسان باندې کسي مقصد دا چې دغه قدرتونه د طاقتونه د هغه لوی د هغه چې هغه نه بل څه د عبادت لایق نشته داسې ته واضح وي دا مخامخ تاسو غار دا ګوره یمو سترګې داسې یي چې دویوال وشت چک د پوس اسمان څومره چک ده نه دغه اسمان وګوره څومره چک اسمان دغه ته هغه غار کتل شي مخامخ غار وګوره څومره چک د اسمان دغه اسمان څومره پوس وشاته خو یو غاز وی چې غاز وی ته دغه یقین ده یقین دې څه ده چې غوښتل دغه نور پوس ده داسې د تاسو سترګې وګوري د الله رب العالمین قدرتونه د الله طاقتونه داسې مخترع شي نو دې ته دا ګوي ده چې داسې ته په دین تعالی سره داسې تعلق وي داسې مینه وي داسې ترتیب وي چې ته داسې وي چې ګویا الله رب العالمین په دغه سترګو کسي چې الله رب العالمین یو ده یو داسې وي چې خلک یې یو ده نه یو ده حکم دی هغه ده او چې څه هغه یې هغه حق دي نو ټول باطل دي داسې دو ټوک ایمان دی خو راځم که داسې ته یقین وي دغه یقین اصل که ته والته ته دی چې ته امت هغه امت ته امت یې ته لتكون شهدا چې ته شهدا جوړېږي اول به ته څه کوي د تا د زړه داسې به د الله رب العالمین دونه چار غند یقین وي د الله تعالی په احکاماتو باندې دونه چار غندې یقین وي داسې یقین وي نو ته به ګوي ورکوې دا ګوي معتبره شو لتكون شهدا نو اول یې زړه دا ګوي ته زړه دی ګوي او ګوا شو دا ګوي راغله بیا څه ده بیا په خولي راغله چې دا الله دا حکم حق ده دا حکم ده دا د الله تعالی حکم ده بیا هغه نه بعد هغه حکم باندې تو خپل عمل وي که عمل دغه نه مخالف وي د تو ګوي بیا د رزغنه ده که تاسو ته وایي چې دا حکم باندې زه ډاکټر یم حکیم یم دا دا اوبه ډېرې خطرناکې اوبه دي چا چې وسلې فورا نه مړېږي که بزرګ وسلې هغه نه مړېږي که ښه وتړي دا بس دام نه مني څه نه مني څه وایي چې دام وایي بسم الله جل جلاله ما اسمي شریف درد ولا دا داسې اوبه دي دا دام نه مني چې ودې سړی مړ ده بسم الله الرحمن ما ته ویلو ته زما په خبره نشې اعتماد کوې په عمل مې ثابته کړه چې ما دروغ ویلي څه دي نو زه دې ګویي کوي څه دي زړه دې الله رب العالمین باندې ایمان وي یقین وي ته ګویي به ورکولی شي لکه څنګه په سترګو ګویي ورکوي تاسې ته زړه ګویي ورکوي اشهد ان لا اله الا الله او بیا په خولې باندې خلکو ته دعوت ورسوي او بیا یې په خپل عمل ثابت کړي چې زه چې کوم خبره کوم انا اول المسلمین صحیح اول مو ته ګردن یې شده دې خبرې ته دا نه چې ته یې کوه صدقې ته لنډوه زه به خوره داسې نه ده داسې نه ده چې ته به زه به خبرې کوم عمل به ته کوې نه زه به اول عمل کوم چې کله داسې تكون شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تسترون ده شيء شريع وتوتا تستمو رسولو جواب رسولو نو خبره مده پرې کوله چې نن امت چې کوم ده په 2 ارب خلک ده خدا سي مسلمان مشته یو پکوري کې پکور نه دي چې هغه زونه الله سره لګیدلی وي الله سره تعلق وي یو تزکیه شي وي ځکه د موږ چې دا بار دغه اعلان کیږي چې د ځکه درې کارونه دي اول تزکیه ده تزکیه مطلب دغه ده چې تاسو نه
د دنیا سحری د دنیا مفادات د دنیا محبت دا ووزي د تا ته یقینا انسان دنیا ضرورت ته هغه تلن انسان ته ضرورت ده هغه سره محبتي وي خو چې کله دوه محبتونه زوی شي چې یو په د الله تعالی حکم ورشي بل طرف ته د دنیا مفادات وي هغه ټیم کې ته داسې لاګي د دنیا شای لکه څنګه غول کسي د غول نه ځکه ویل چې په ګندګي ته پیړ د ګندګي سپي هغه لکه څنګه دا کې بوجاجي سړي داسې وي داسې به تلاګي خو ولو چې ته دی هغه دی دنیا دی الله تعالی په مقابله کې راشي او کدا چې ته نه معلومي پوه شي کمزوري ته بادشاہ وایي چې ته راشه یوې ګنټې دی په یوې ګنټې کې نن نرور سوا ځان نرور سوا زه به ته نوکری دی کوم داسې نوکری چې زنا به ته یو لک روپۍ تنخواه به یو لک وي او ته شخص فقیر یې ډېر فقیر یې او یو لک روپۍ به ته تنخواه وي او چې کوم د کال چې کوم د ته وو یو کروڑ روپۍ بونس ملوي څه ته هغه اضافي به ته ملوي او ته غریب یې او ته وی په خلکو باندې بادشاہ په خلکو بسوي گورنر به وي ته اوس یو ګنټه کې ځان ورسوه اوس نه کې ته څوک وي چې مو ته پلو په خاله ده خپله چې ته به چرګي په شول دی پوسه پر دي ځان سره ټکاله سره وخره ته ځخري ته به چرګي څنګه لاګي سره پرېږده دا ځکه چې ته هغه شای چې کله وکړو کنه هغه دې پیسې دې وکړې اوس دا ته څنګه لاګي بدبودار لاګي څنګه بدبودار نه ده په خوندوار ده خوند درکې چې وړه ته خوند درکې خو ته چې هغه نه خطه کیږي نو چې کله دی الله رب العالمین جل جلاله سره ته پرشتیا او تعلق وي او چې کله دی راته حکم راشي او بل په لار دنیا راشي ته به چې هو هغه حکم چې مور پاتې شي د مور خو چې کوم د ټول یمو خو دنیا ته بوده آخرت به ته بوده دا به بد لګي در لګي ځکه چې کته دی الله تعالی دی قرب کړو فر وکړو مونږ د دنیا په ټول لاس لګي لګا مردوړه غسي دې لپاره اول تزکیه موږ چې تزکیه ضروری ده تاسو کې تو جامع موږ تزکیه دې پر جمع شي چې موږ خپل خدای اصلاح وکړي خپل دویم چې کوم ده پورا دین باندې خپل عمل راوړو دا اګوي دي زړه تزکیه زړه شو اوس عمل تر شو پورا دین تر راوړو دا نه چې نیم کوو نیم نه کوو نیم نه منه دا خو ته نفس باندې بیا چې کله ته دا مې ورور ده ټول دیو دیو پروردگار بندگان یو دیو پیغمبر امتیان یو دیوی کعبه په مخ کون کیو بیا خپل کی پوړو خبرو باندې ګور داسې خپل کی بګوړیو چې دشمن ته غیر ورګو چې د اسلام دشمن ده د ما د پیغمبر دشمن ده د ما د دین دشمن ده هغه سره غوړي وز هغه سره محبت سره او چې کوم خپل سره ممدي غندې ز خپل سره په مسلې کې خپل کې خلاف تر سره او هغه مسله ده چې هغه په لای گنجشت د خپل گنجشت دورشته ده نغی ته زه ته سلام نه پچاو نو دا نفس پرستی ده که خود پرستی ده تاسو مو ته وایي او په دې کې مبتلا دي به اجازه دین دی پاره کوم دین دی پاره نه کوي خپل نفس دی پاره کوي که دین دی پاره کوله به کافر زابیر کا نو دا نن سبا په دین باندې پونه دو عرب مسلمان دي پونه دو عرب چې پونه دو عرب مچان جامه کې صاحب مرچی ته یو پونه دو عرب مسلمان دي او دی غلامان امید ده چې خدای حالات شکی کارونه روان دي الحمدلله تبلیغ کارونه روان دي مدرسو کارونه روان دي ان شاء الله حکومت کې به رب العالمین جل جلاله ترتیبونه برابر کی په شی لري روان دي څه خوش کړي لنی خلک یا ټول لګیا ان شاء الله الله تعالی برابر کی خو دوه جمع دغه قوتونه جمع کول ضروري دي چې د مختلف مهنتونو چې کومه ثمره ده دا جمع شي دا په کار نه دا کار دی لپاره د
د تحریک ایمان او تقوا د درې مقاصد دي. خبرې پوه شوې؟ تزکیه او پورا دین او مسلمانانو کې اتفاق اتحاد او چې څومره محنتونه دي دا په ځای کول دي. کله بس چې کوم دا تیرونه ازه کې پراته دي، ډېر تیرونه پراته دي، دغه کې انجنونه پراته دي، ډېر انجنونه پراته دي، هغه ځای کې پایې پراته دي، تیلو ټنکۍ پراته دي، خو ګوره په ته په وړ مې نه ګورې، ځکه چې محنتونه په ځای نه دي شوي. چې کله دا ټول محنتونه په ځای شي بیا به څه شي؟ بیا څه ده؟ بیا به د ګوډي روان وي، بیا به د تاسو کاروبار روان وي. نو محترمو دغه دپاره تاسو سوچ وکړئ چې دا کار څومره یو عظیم کار ده، د دې لپاره موږ ته څومره عظیم محنت کول ضرورت ده. انشاءالله دې لپاره تاسو تیار چیله یوه چیله اول چیله چې ته ورته ولګوئ خوښ یم انشاءالله. الله رب العالمین دعا وکړي چې موږ ته خپل محبت نصیب کړي، خپل تعلق نصیب کړي، هر خیر نصیب کړي رب العالمین، هر شر نه مو ساتي، هر شریر د شر نه مو ساتي، هر فتن د فتن نه مو ساتي. دو خلکو رب العالمین شپه تېره کړه جل جلاله یا ارحم الراحمین. یا الله ته رب العالمین د شپه یې قبوله کړي. الله رب العالمین جل جلاله موږ نه دین صحیح قوي رب العالمین مضبوط تعلق موږ ته صحیح یا رب العالمین موږ نه محنت واخیستله کړي، قبول محنت نه واخیستله کړي، مقبول محنت نه واخیستله کړي. دغه جامع کې اشاره مطابق شاسته اجازه ته پر راکې زنه خو متچیتونه راکړي دي چې موږ ضرورتونه دي رب العالمین جل جلاله څه مشکلات دي مشکلات حل کړي. حساب کو کې جنات یا رب العالمین جنات داسې وینه ان لوړ شي کنه سینه خدای به ورکه تبوي کوي ته رب العالمین جل جلاله دې موږ ملګری څومره دي مسلمان دي ټول مسلمان رب العالمین د فتون نه وساتي تمام مسلمان په خیر متفق متحد کې رب دې پاکستان حفاظت وکړي تمام مسلمان حفاظت وکړي رب العالمین دا ملګرو د موږ چې تاریخ ایمان کې منډي وایي طریق ایمان تقوا کې منډي وایي دغه رب العالمین بهترین جنہ ویل کې الله په مطمئن کې الله رب العالمین اخلاص ته نصیب کې دنیا خسته کې آخرت خسته کې چاته محتاج ما کې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين.